اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانم کشور دے ز دا ملی اصلاحی تحریک کے بی کے چیئرمین او دا کله نه چې دا ناظمه دا الیکشن شروع شوي دي نو الحمدلله زه سټل را روان یم. زه ناظم پاتې کېږم. د دې نه مخکې د چیئرمینۍ الیکشنو کې الحمدلله ما چیئرمینۍ ګټلي. ما کالج دور نه چې کوم الیکشن شروع کړي ما کالج دور کې الیکشن نه دی بایللی. ما هغه وخت نه پریزیډنټشپ د 76 نه مطلب دا لکه زه لګیا یم. د دې سره سره لکه زمونږ د ملي اصلاحي تحریک کې پی کې مونږ د دې نه مخکې مونږ سوشل ویلفیر سوسایټي په نوم باندې یو تنظیم چلو. نو هغه په بل یو ډګر باندې و چې هغه مطلب لکه د خلکو په یو طریقه خدمت و. اوس مطلب دی لکه دا ملي اصلاحي تحریک چې کوم دی دا مونږ مطلب دی لکه د دې دا رخ مونږ بل طرف ته واړو. یو خو دی کې هغه شی مونږ نه دی پرېښودی که د چا سره مطلب دی لکه لاس امداد ښه بد زمونږ نه کیدی شي او زمونږ په وس کې نو مطلب دی لکه مونږ هغه هم کوو. خو دې کې غټ آیټم او غټ فیکټرز پکې مطلب لکه دام راله چې لکه دا آیس شو انډر پلی شوې سود شو او داسې نور څیزونه چې هغه مطلب دی لکه زمونږ د معاشرې او زمونږ د دې را روان دا ینګ جنریشن او دا کم دغه چې دی د دې دپاره مطلب لکه دا یو ناسور دی. نو دې باندې هم الحمدلله مونږ ډېر کار کړی او ډېر کار کوو او مطلب دی لکه دې کې په هره طریقه مونږ مطلب دی لکه خپل کوشش کړی دی او الحمدلله ډېر حده پورې الله کامیاب کړي وو. د دې سره سره زمونږ په دې ځایونو کې چې کوم روغې یا داسې قسم مصالحتي کارونه دي نو تقریبا د 2019 نواله تر 2021 پورې یا 2018 نواله د 2021 پورې تقریبا 2200 مونږ داسې روغې کړي چې په هغې کې 302 د هغې کې ګریلو خبرې هم دي هغې کې هم لکه دغه هم شامل دی دا ځمکې دا تنازعات پکې شامل دي هغې کې نور داسې څیزونه میزونه چې کوم دی لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې زه اوس هم یو دغه له روان یم یو جرګې له یو خبرې له روان یم په دې کندو منځ علاقه کې سار مطلب دا لکه د کاټلنګ ایریا باندې د مړي یو مسله وه او هغه ما سار ما ډسکس کړی دی انشاءالله العزیز. ایکه ما د کاټلنګ د ملګرو سره خبرې اترې کړي دي او هغې کې هم زمونږ کار روان دی. په سری بالول کې د مړي یو خبر مونږ شروع کړی ده او الحمدلله هغه ډېر حده پورې کامیابه ده. 15 فریقه دي په هغې کې مطلب لکه د ممندو پورې مطلب دی لکه مونږ منډه والې د دیر تار پتار ورته یو علاقه ورته وي هغې ته هم زه تللی ما دا چې دا تار پتار ما نه ولیدلې خو په دې جرګه کې ما دا تار پتار هم ولیده. نو دا الحمدلله د دې تحریک کارونه دي او الحمدلله دا علي ځلي دا منډې تړلې دي مونږ مطلب دی په دې شکل باندې لګیا یو. دا د الیکشنو دا خبرې چې کوم دي نه دا خو په دې کې یو ډېر ورکوټې خبره ده او زه خو د دې خبرې شوقیم نیم. دا ما تاسو ته وایي چې زه سټل ګټم خو مطلب دی لکه دا قوم ما نه پرېږدي دا عوام مطلب دی لکه ما نه پرېږدي ما ته وایي چې یاره مطلب دی لکه ته به ودرېږه او مطلب دی لکه دغه شانتې. نو د هغې په دې ډېر خواهش او په ډېر اصرار باندې زه راپاسم او زه ودرېږم کړي نو تاسو یقین وکړئ زه دې ته وزګار نه یم چې زه دا کار وکړم ځکه چې دا دومره یو لوی وسیع چې کوم دی دغه دی دا تحریک ده چې د دې نه مطلب دی لکه موږ نه د شپې وزګار یو نه د ورځې وزګار یو. بل دا چې دا ډایرکټ خدمت خلق دی ډایرکټ داسې یو خدمت دی چې دې باندې الله پاک رضا کېږي الله پاک پې میلاویږي. نو دغه کې خو لا بیا هم څه چانس داسې شته چې هلکه مطلب دی لکه وي سیاست دی که نه. نو موږ سیاست نن سبا موږ یو د بدنامۍ یو ټکي جوړ کړی اعلان کې سیاست دا د دین یو ټکی دی دا د دغه خبر نه ده. خو که ته سیاست په صحیح طریقه دغه کې نو مطلب دی لکه دا دین دی او که نه سیاست لا ته غلط رنګ ورکې او د دوکې شکل ولا ورکې او مطلب دا چې پکې د کرپشن ټکي راځي او پکې نور ټکي راځي نو دا بیا ټول ګپ دی ګند دی څنګه چې مطلب دی لکه مونږه د دې غلط سیاست
مونږ شکار یو او مطلب دا لکه زمونږ دا قوم چته د دې دغه نه خلاص نشه. الله دې کی چې مطلب دا لکه مونږ باندې الله پاک صحیح حکمرانان راوستی کی چې دا ملک هم صحیح طریقې ته روان شي, دا قوم ټیک شي, دا ینګ جنریشن د دې لعنتونو نه خلاص شي. سټریک قانونونه پکار دي چې داسې د کرپشن خلاف مطلب لکه سټریک اقدام واغستی شي, داسې د دغه خلاف د دې نشو مشو خلاف سټریک اقدام واغستی شي, او لکه د دې نه یو بهادر قوم جوړ شي. داسې نه چې سار له مطلب دی لکه یو پډیران د پاسه پروتي او څوک د 400 په لوګي کې ډوب پروتي, څوک د 200 په لوګي کې ډوب پروتي, او قوم تباہ او برباد شي. الله دې نه کی مونږ دا نه غواړو. مونږ وایو چې دا قوم چې کم دی د دې هر وخت سینه ډالي او د دې هر وخت چې کم دی سر اوچتي د نورو قومونو په مخ کې, او د پاکستانی قوم بلکې زم هر مسلمان د کافر په مخ کې چې د دې هر وخت د مطلب دی لکه د بهادرانو په شان ولاړي. د موږ دا یو مشن دی, دا یو دغه مو دی چې الله دې کی په دې ملک کې, په دې ټول دنیا کې, په دې نړۍ کې د الله پاک دغه شانته د امن فضا قائمي کی, او دغه شان د امن سلسلې د الله پاک رواني کی. د دې لپاره مونږ مطلب دا لکه شپه ورځ کوشش کوو, او زمونږ لږ محنت کوو. مونږ مطلب لکه دونه دنیا ته نشو رسېدی, خو نیت مو دی چې الله پاک ټول دنیا سمه کړي که نه. نو چې ته د پیس دغه دپاره د امن دپاره ته نیت کې, نو الله پاک تعالی دغه ټول دغه ثواب درکړي. انما الاعمال بالنیات. نو ان شاء الله العزیز دا مشن دی, دغه خبره ده. نور خو ما سره داسې خاص دغه نشته. تھینک یو ویری مچ.